ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده. په دې جمعې مبارکې ورځ باندې یو تحفه، د جمعې د ورځې یو قیمتي تحفه، دا په ځان باندې بوج مه ګڼئ. دا وظیفه تاسو 80 مرتبه وکئ، 80 مرتبه. محترمو، تاسو د دې برکات وینئ. تاسو برکات غواړئ، تاسو مشکلات ختمول غواړئ، پریشانیان ختمول غواړئ، نو درود شریف لګن وکئ، درود شریف سره مینه وکئ، درود شریف سره محبت وکئ. محترمو، الله تعالی مو حاجت پوره کړي، مشکلات هم الله تعالی ختم کړي، داسې برکات پرته الله تعالی درکړي. محترمو، چې تاسو به داسې برکات په ټوله دنیا کې په یو ځای کې هم نه وي لیدلي، کوم برکات چې په الله جل شانه تاسو ته په دې وظیفه باندې الله تعالی برکات او معاملات الله ستاسو سموي. نو کوم مسلمانان چې غمونو کې دي، پریشانو کې دي، هغوی ته درخواست دی چې نن دا وظیفه وکړئ. ګورئ، یقینا ایمان والا چې دی هغه په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف لیږي، او درود شریف داسې یو نور دی کنه چې دا زړونو ته برکت ورکوي، زړونو ته سکون ورکوي. خاص طور په د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په شپه باندې چې څوک درود شریف وایي، نو دا په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې پیش کیږي. صحیح شوه؟ دا یو نور دی چې زمونږ روحونو ته په الله تعالی ثوابونه ورکوي. صحیح شوه؟ نو رسول الله مبارک په موږ باندې ډېر زیات احسانات دي. موږ واسم سنت نور نه ژوندي کوو، څوک یو سنت ختموي کټ کوي، څوک بل سنت ختموي کټ کوي. محترمو، کم از کم چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه په رسول الله مبارک باندې درود شریف وایو، چې دا خو زموږ ستاسو دپاره برکت والا وګرځولی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کم چې په هر وطنونو کې دي، الله تعالی مو ټول خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو ټول حاجتونه، مشکلات، پریشانۍ ختمې کړه. الله تعالی مو د زړه مرادونه، جایز حاجات، جایز خواهشات پوره کړه. چې څه غواړئ الله تعالی تاسو ته هغه درکړي، چې څه نه فنا غواړئ الله تعالی د هغې نه تاسو ته امن درکړي. محترم مسلمانان، د جمعې ورځ ده. د جمعه ډېره برکتي ورځ ده، په ټولو ورځو کې سرداره ورځ ده. یو څو ورځې دي چې هغه الله تعالی ډېرې برکت والا ګرځولي. یو د جمعې ورځ ده، یو د وړوکي اختر ورځ ده، یو د غټ اختر ورځ ده. نن هغه د جمعې مبارکه ورځ ده. چا چې د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مونځ نه پس کینی او دغه درود شریف 80 مرتبه ووایي، دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. محترم مسلمانانو، د انسان له الله تعالی عجیبه فضیلت ورکړي، عجیبه خوشحالي به ورته الله تعالی ورکړي. او هغه فضیلت او خوشحالي دا د محترمو درود شریف دغه ګوره تاسو ته ښکاري: اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. دا ډېر د برکاتو او ډېر د مشکلات درود شریف دی. دا ځان دپاره یو تحفه وګڼئ، قیمتي تحفه چې تاسو ته زما له طرفه درکړی شوه. الله تعالی دې په ستاسو حاجات او مشکلات او پریشانۍ ختمې کړلی کړي. دا په تاسو د مازدیګر مونځ چې څنګه وکئ، نارینه هم زنانه هم په دغه خپل ځای باندې په مصله باندې کښېنئ، تسبیح راواخلئ، قبلې ته مخکه ډېر په توجه دهان سره 80 مرتبه دا درود شریف ووایه: اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. علما فرمایي حدیث شریف کې هم راځي، مفهوم یې داسې دی چې دې انسان ته به الله تعالی د 80 کالو ګناهونه معاف کړي. 80 کاله ګناهونه چونکې الحمدلله موږ نه به نه شوي، خو را روانه زندګۍ کې چې به کم ګناهونه کېږي، انشاءالله کېدای شي چې الله تعالی هغه هم معافي وفرمایي، او کوم چې موږ نه شوي داسې ګناهونه چې موږ نه هیر دي، صحیح شوه، موږ نه هیر دي، نو هغه ګناهونه به 80 کالو الله تعالی زموږ ستاسو معاف کړي. او بل د 80 کالو د نفل عبادت ثواب دا به هم الله جل شانه مو تاسو ته راکړي. نو په 20 منټه کې د 80 کالو ګناهونه معاف کېدل، او په 20 منټه کې د 80 کالو
ثواب نوافل نفلي عبادت ثواب په عملنامه کې لیکل دا څومره لویه خبره ده، دا څومره د عزت خبره ده، دا څومره د قیمتي خبره ده، دا څومره د الله تعالی د سره متعال باندې رحمتونه دي، الله تعالی متعال باندې برکات دي. الله تعالی دې زموږ استاد حامی او ناصر شو. ان شاء الله نن دا وظیفه خامخا وکړئ، ها د خپل ژوند د ګناهونو د وجې نه وکړئ یا د خپل زندګۍ د نوافلو په برکت سره وکړئ. موږ نه روزه هم داسې لاړه، نو کم از کم الله تعالی را له موخه راکړي چې دا وظیفه پکې خامخا ان شاء الله وکړو چې زندګیم د آخرت هم سمه شي، د دنیا برکات هم راشي. څوک چې درود شریف وایي د الله تعالی غم او هم دواړه ختم کړي، د دنیا ټول غمونه د دنیا ټول همونه به الله تعالی ختم کړي ان شاء الله. نو په دغه ترتیب سره ان شاء الله نن خامخا وکړئ، او چې کله هم وکړئ نو ماته پکې خامخا دعاګانې وکړئ. زه به تاسو ته دعاګانې کوم. الله تعالی په خوږ ایمان خوشحاله کړه، الله تعالی مو ایمانونو کې ترقي وکړه سره زما، الله تعالی په صحتونو کې برکات واچوه، الله تعالی په اولاد کې برکات واچوه. موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي، موږ تاسو ته کوو جزاک الله خیره، احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.